بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دا روحاني علاجونه د قرآن مجید د آیاتونو په ذریعه باندې او د حضور علیه الصلاة والسلام په ښودل شوي دعاګانو باندې او اعمالو باندې یقینا دې کې شفا ده او الله تعالی انسان ته په دې باندې شفا ور نصیب کوي که انسان په اخلاص سره دغه اعمال وکړي. نو زه امید لرم چې دې ته به الله تعالی شفا ورکړي. نن سبا د شوګر ډیر زیات مرض چې دی نو په انسانانو کې خور دی او شوګر چې کوم دی نو دا نارینه زنانه نوجوانانو بوډاګانو ټولو خلکو ته دی او ساس بابي دی دا معلوم دی خو الله تعالی دې ټولو ته شفا د دینه نصیب کړي. زه صرف تاسو ته دوه د شوګر په باره کې خبرې کوم. یو روحاني د قرآن د آیاتونو په ذریعه باندې انشاءالله امید لرم چې کم بنده دا عمل کوي نو امید دی چې انشاءالله الله تعالی دله شفا نصیب کړي. په ورځ کې یو ځله په هر وخت کې د ورځې چې وي مخکې وروستو د دې عمل نه درود شریف بنده ووایي 3 ځله یا 15 ځله یا 7 ځله او بیا د سوره طارق چې دی د دې سوره طارق دا آیات مبارک انه على رجعه لقادر انه على رجعه لقادر سوره طارق د شمه سپاره کې دی. دا آیات مبارک یو ځل ووایي او دا سوره عادیات دا ماخرنۍ سپاره کې دی والعادیات دا سوره عادیات یو ځل ووایي او دې باندې لکه ځان دم کی یا پې اوبه دم کی اغس کی نو امید دی چې الله تعالی دته د دې شوګر د مرض نه الله تعالی دته شفا ورکړي. یو دا آیات مبارک د سوره طارق انه علی رجعه لقادر او دویم سوره عادیات دا اولولي مخکې وروستو ته درود شریف 3 ځله یا 15 ځله یا 7 ځله اولولي نو دا بیا اوبه پې دم کی یا په ځان باندې چوف کی لاسو باندې بدن باندې راکاږي. امید دی چې انشاءالله الله پاک به دته شفا ورکړي. دویم یو ښه نسخه د شوګر دپاره مجربه او ازمویل شوې چې ما چونکې دې کتاب کې دا لیکلم ده او دې کې بعضې ملګرو هغه باقاعده په هغې باندې عمل کړی دی او الله تعالی وله شفا هم ورکړې ده. نو بیا دې کې ما حوالم لیکلی چې د سعودي عرب یو قاضي و ججو شیخ صالح محمود او هغه دا اصل کې ښودلې ده د هغه پې الله تعالی ډېره لویه شفا هغه ته الله تعالی په دې باندې ورکړې وه په دې نسخه باندې. ځکه ډېر علاجونه یې وکړل د هغه ډېرو علاجونو نه وروستو هغه بیا دا چې کله دا نسخه تیاره کړله او په دې باندې هغه استعمال یې کړله نو الله تعالی هغه ته صحت نصیب که او دا نسخه ګران هم نه ده مشکل هم نه ده خو صرف دومره چې بعضې لږه خواري غواړي نو په هغې وجه باندې خواري په کار ده. دې کتاب کې خو موږ د هغې شیخ صالح صاحب د هدایاتو مطابق چونکې 100 ګرام دا غنم وړو لیکلي دي 100 ګرام دا د کیکر دا چیړ چې کوم دی او حکیمانو سره وي او 100 ګرام وربشې او 100 ګرام چې د کلونجي دا دی.
خو که بالفرض بنده د 100 په ځای باندې دا 50 والی نو او دا 4 وړه په یو لوښي کې واچئ. دې کې موږ د کتاب کې لیکلي چې 15 کپه خو دې کې که 15 کپه په ځای باندې 10 ګیلاسه اوبه واچئ او چې کله دا په اور باندې کیدي او دا کله جوشېدل شروع کړي چې یو 10 منټه دغې نه وروستو دا پرېږدي او بیا یې فورا نری جالۍ نه دا زر چې ګرم وي ځکه چې یخ شي نو بیا دا نه چڼېږي دا د هغې نری جالۍ نه دا چاڼ کړی شي او بیا دا بوتلو کې واچولی شي 1 بوتل کې یا 2 بوتل کې او د هغې نه دغه اوبه استعمالی نو انشاءالله العزیز دې باندې به الله تعالی دته شفا نصیب کړي. به هر صورت دا هم یعنی مطلب د شوګر د یو نسخه ده. دا د دې نه علاوه د دې شوګر د نسخې نه علاوه د تنګدستۍ او د پریشانۍ د لر کېدلو دپاره چې بنده تنګدسته وي او ډېر پریشانیو کې مبتلا وي نو یو حدیث مبارک دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه فرمایي وی یو ځل مونږه ټول کور کې ناستو او حضور مبارک راغی او په دروازه کې ودرېده د چوکاټ باندې لاسونه کېښودل حضور علیه الصلاة والسلام او وی فرمایل چې ای بنو عبدالمطلبه چې کله تاسو باندې کله څه سختی راشي یا څه پریشانی راشي یا تنګدستی راشي نو دا کلمات وایه الله الله ربنا لا نشرك به شيئا الله ربنا لا نشرك به شيئا وی الله تعالی به د دې سره دا ختمه کی. دا حیات الصحابه کې دا حدیث ذکر دی نو ګوره د دې ډېر کنه الله سړی الله ربنا دی چې الله زمونږ رب دی او موږ د الله سره هېڅوک هم نه شریکو نو چې الله باندې پوره باروسه او دا کلمات وویلی شي دې سره الله تعالی دغه سختۍ او تکلیفونه انشاءالله الله به ختم کړي. به هر صورت دریم یو خلق زیات تور د دې کورونو کې د دې جناتو او د دې پیریانو دا مسلې چیرې په دې کور کې پیریان دي او په دې کور کې جنات دي نو د دې دپاره موږ څه چلو کو نو دې دپاره زه تاسو ته یو خبره کوم دا ډېره اسانه نسخه ده. په کم کور کې چې پیریان وي نو په دې کور کې چې سوره بقره ولوستلی شي نو دغې سوره بقرې لوستلو سره بالکل دا پیریان او دا شیاطین چې دي د دغې کور نه تښتي او دغې کور کې نشي ټینګېدلی. دا سوره بقره چې 41 دن د دې تلاوت وکړی شي نو بالکل به انشاءالله دا کور د دې شیطانانو او د دې سرکشو پیریانو نه د دې شیطانانو نه پاک کړی شي او د دې د وجې نه چې کوم کور کې پریشانۍ دي یا یری دي هغه به خدای پاک ختمې کړي. سوره بقره که په یو ځل بنده نشي په ورځ کې مطلب دی چې لږه حصه بیا بله یا 2-3 کسانو باندې سوره بقره مطلب دی چې لوستلی کېږي نو هم سوره بقرې تلاوت بس مکمل پکار دی ورځ کې 41 دن دا مطلب دی چې جاری دا عمل وساتي. او دې باره کې ډېر عجیبه واقعات دي خو چونکې د وخت د کمي د وجې نه زه هغه اوس تاسو ته نشم ذکر کولی خو ډېر یعنی مؤثر دغه ده چې سحر جادو وغیره دغه شانته یا پیریان دا د کور نه د الله تعالی د دې سوره بقرې په وجه باندې ختموي. نن سبا دا دردونه په ملا کې او په بدن کې ډېر زیات دي نو د دې دردونو دپاره یو قرآني نسخه او یو علاج علماو ذکر کړی دی. دا سوره طارق مخکې چې تاسو ته ما د هغې بیان وکړو سوره طارق دا چې وځله ولوستلی شي او بیا په دې باندې تیل دم کړی شي سوره طارق اوزل ولوستلی شي او په هغې
په تیل په دم کړی شي او په هغه تیلو باندې د املا مالش کولی شي، نو انشاءالله العزیز د دغې مالش سره به د ملا درد یا که نورو کونډو باندې درد وي دا به الله تعالی ختم کړي. نو ځکه چې نن سبا خلک په دې کې ډېر زیات مبتلا دي، د کونډو په دردونو کې، د ملا په دردونو کې. نو انشاءالله العزیز دې سره به الله تعالی دته ډېره لویه شفا نصیب کړي. او څلورمه اخرنی عمل د ننني درس څلورم اخرنی عمل، مخکې چونکې ما په درس کې دا ویلي چې خاوند ناراض وي او هغې دپاره دا ښځه کوشش کوي چې دا خاوند راضي کم، نو د هغه مخکې درس کې د هغې بیان ما کړو. اوس دا چې کله کله ښځه او خاوند دواړه ناراض وي، ځکه ډېر ملګري داسې تپوس هم کوي چې دواړه ناراض وي، نو بیا مطلب دی چې څه عمل پکار دی. نو د هغې دپاره یو آیات مبارک دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. دا به وزله بنده ووی او بیا به دا په یو خوږ څیز باندې د خوراک دم کې او دا به بیا وخوړلی شي، یعنی ښځه او خاوند یې دواړه وخوري. نو انشاءالله العزیز دې عمل په برکت باندې به د دواړو په منځ کې اتفاق او محبت پیدا شي. آیات مبارک دی، وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اخرینو سپارو کې دی. او دویم یو عمل علماو دا هم ذکر کړی دی چې دا آیات والقیت علیک محبة مني ولتصنع على عینی، والقیت علیک محبة مني ولتصنع على عینی، دا به وزله وویلی شي او په خوږ څیز باندې به دم کړی شي او چې دواړو خوړو، نو انشاءالله د دې په منځ کې به اتفاق او محبت پیدا شي.